سلامونه ملګرو، تازه خبره ډېر بد خبر په باجوړ کې چې کوم دی، یو ځل بیا اسماعیل نامې پولیس والا چې کوم دی ووژل شو. یو ځل بیا خور چې کوم دی هغه کونډه شوه. یو ځل بیا بچي یتیمان شو. یو ځل بیا مور بې زویه شوه، پلار هم بې زویه شو، ورور بې وروره شو. ملګرو، د پاکستاني اولنۍ روزه او زمونږ دویمه روزه باندې په باجوړ کې یو ځل بیا د قتلونو سلسله شروع شوه. دا قتلونه اولني نه او نه اخرني، بلکې دا تسلسل د ډېر وخت راسې په دې وطن کې او په دې خاوره کې لا هم دوام لري، چې پکې په ګڼ شمېر باندې ولسي خلک چې کوم دی هغه له خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او خپلې مرۍ یې ورغوڅې کړی دي. دغه خلک چې کوم ده څوک دي؟ ټول پښتانه دي چې وژل کېږي هم پښتون مري، کور ورانېږي هم پښتون ورانېږي، خویندې بورېږي هغه کونډې کېږي، هغه مور چې کومه بې زویه کېږي پښتانه دي. غم په پښتون دی. په دې خاوره په دې ملت باندې هم جنګ روان دی. په دې خاوره په دې ملت کې هم دغه ټارګټ کلینګ او دغه خلک وژل کېږي. په دې خاوره په دې ملت کې هم دغه بدامني او دغه په ورځ تر بله ټارګټ کلینګ شروع ده. په دې قام بدبختي دا ده چې دلته د امن نوم شته نه، دلته ټول خلک په یره باندې خپله ژوند کوي. یعنې داسې ده چې زمونږ خاوره دا وطن چې کوم ده دا ډېر زیات د دې بدامنۍ ښکار شوی دی او ډېر خلک یا لا هم دغه تسلسل خلک روان دی وژل کېږي. تسلسل دوام لري. د ودرولو یا د ودرېدلو هیڅ هغه کوم امکان نسته او نه لري چې ودرېږي. نور زمونږ وس کې څه دي؟ صرف دعا ده. کولی سو تاسو ته خبر ده چې موږ تاسو دعاګانې د خپل وطن د قام لپاره مزاحمت هم وکړي او دعاګانې هم په دې برکتي میاشت کې وکړي.